د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا د اسلامی کال درېمه میاشت دی. اسلامی کال د محرم نه شروع کېږي. لومبی محرمی، بیا سفری، او دا درېمه ربیع الاولی، او زمونږ پښتانه ورته لومبی خور وایي. دا هغه میاشت ده چې یو اسلامی لوی تاریخ لري او ډېر غټ غټ کارونه د الله د کرم، د الله د فضل، د الله د رحم په دې میاشت کې شوي دي. لکه یو لوی څیز د الله لوی کرم، د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی. د حضور پاک پیدایش دې میاشت کې شوی. عموماً علماء کرام د حضور پاک سیرت، داغی اخلاق، داغی دنیا ته دراتلو مقاصد، داغی د سنت و ذکر کئی. دانه چی گنی داغی تعلق دے میاشت سره دی. نا، ہر وقت کی مسلمان لپکار دی، عالم لپکار دی کہ دا رسول اللہ مبارک دا تاریخ و دا سیرت نا مخلوق و امت دا حضور پاک خبر کی. عموماً دا میاشت دا ربیع الاولی نو خلق دی کہ دا دی سیرت بیان شروع کی. نور پا شریعت کے لازم نه را په دې میاشت کې چې دل دې وخت کې کوه بل وخت مه کوه. هر وخت پکای مونږ الحمدلله هر میاشت کې د حضور پاک د سیرت طیبه نه یو پهلو دا ستاسو مخکې د ذکر کوم د عمل لپاره. خو نن ما ستاسو مخکې یو آیت ولسته چې تاسو ټولو ته به د آیت یادي تقریبا، او زمونږ نعتخوانان حضرات چې کلم نعت وی نو داتې مخکې ووی او تاسو ته یاد دی. او هغه دا دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې الله فرمای حضور پاک ته فرمای چې تما د دې ټول مخلوق د پاره یو رحمت نازل کړي. او طالبان په پویږي ما ارسلناک الا رحمتا، وی دې کې حصر دی. ما او الا دا دوه ټکي پکې راغلي دي. ستاسو په پښتو کې دا تویم خامخا بل څوک نه ما ترا لېږلی، او ستا حیثیت څه دی د رسول ارسلناک، او د حیثیت ته څه دی زما استازی، یو مقدس استازی زما د طرف نه د امت ته چې زما پیغامات به دوی ته رسې، زما وحی به دوی ته ورکې، او زما چې کوم احکامات دي هغه به رسې هم، په هغې به پوهې هم. د حضور پاک حیثیت یوازې دا نه دی چې قرآن یې راوړو موږ له یې راکړو. الله فرمایي زه نه ویم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن میں تا تنازل کا ذکر نه قرآن مراد. لوی نصیحت ته د الله د یاد ذریعہ ده. او څه دپاره مې نازل که؟ دې دپاره چې د قرآن په معنا به خلق ته پوهیې. لکه د اقیم الصلات یو لفظ دی او د هغې ټوله معنا او تشریح حضور پاک په خپلو مبارکو احادیثو او په خپلو سنتونو مونږ ته کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام د الله مقدس استازی دی. د الله قرآن به م را رسوي. د قرآن نه علاوه د قرآن په معنا به مونږ پوهیئ، او دا معنا چې کومه مونږ پوهیئ دام د الله را طرف نه ده. الله ورته کې واچوي چې داسې وکړه. او دویم حیثیت څه دی؟ رحمت للعالمین. الله وی ما لېږلې ته د ټول مخلوق دپاره رحمت یې. دا طالبان پې پوهېږي عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول دی، او بیا یوازې عالم د طالبان پې پوهېږي کافي و. جمع ولې راله؟ وجه شته، خو یو وجه ده چې دې کې اشارت کثرت یعنی ډیروالی دا جنسونو او د انواعو ته ده چې د الله نه ما سوا مخلوق ډیر زیات دی. بری مخلوق دی، بحری مخلوق دی، هوایی مخلوق دی، سماوی مخلوق دی په اسمانونو کې،
په جنتونو کې د عرش نه بره د عرش نه لاندې د دې ټولو دپاره ته رحمت رسول الله مبارک ته الله فرمای تاسو اندازه ولګوئ چې د حضور پاک څومره لوی مقام دی د خدای په نزد. رکوټې نه به راته شروع کړم. مخلوق خدا کې د ټولو نه لاندې سیز حیوانات دي. حیواناتو دپاره څومره لوی رحمت دی. حیوانات هغه مخلوق ته چې خبرې نشي کولی. حیوانات هغه مخلوق ته چې جامه نشي اغوستی. حیوانات هغه مخلوق ته چې لږ میږو په شکل کې هم دی چې د ګرځې پې نو خپې به پې د پاسه ایږدي. د ماشو په شکل کې او د مچانو په شکل کې هم دي او د کبانو په شکل کې هم دي. کمزورې څیزونه دي. د دوی دپاره هم حضور پاک رحمت دی. ولې رحمت دی؟ من حیث العموم یوه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، رسول الله مبارک فرمای چې په دې ځمکه کې د سړو کې چې څومره میږیان دي، چې څومره حیوانات دي، حتی د سړي میږیان او حتی په اوبو کې دننه کبان، دا ټول د معلم د خیر دپاره دعاګانې کوي. هغې ته پته ده که پیغمبر مبارک نه وی اوس به قیامت راغلی، که د هغه تعلیمات نه وی، د هغه وارثان نه وی چې خلکو ته دین رسوي او خلکو ته ښکلې عقیده رسوي، فوراً به قیامت راشي. نو میږو ته هم پته ده چې موږ به تباه شو. رسول الله مبارک فرمای وی قیامت به کله راځي؟ د جمعې په ورځ به راځي. او د جمعې په ورځ به کوم وخت کې راځي؟ د سبا خطو نه پس تر نور خطو پورې دوی کې به راځي. نو وی په دغه ورځ باندې دا حیوانات څه کوي چې د میږیانو خپې اوچتې کړي او په یره کړي چې نن قیامت را نشي. دوی هم یریږي، الله پې پوه کړي دي. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله. هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویلې کېږي. نو د میانو کبانو د میږو سړو چرن پرن ته پته ده، دوی خبر دي چې تر څو د الله نوم په مخ د ځمکه باقي وي قیامت به نه راځي، موږ به نه غر کېږو. او دا د الله د نوم نه مراد د توحید کلمه د الله یووالی، دا د چا د برکته ده؟ د حضور پاک د برکت. د دې ټول مخلوق وجود او د بقا ذریعه په شکل د رحمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عامم حضور پاک خپل صحابو ته په حیواناتو د رحم ذکر کړی. اوره زمون خدا جون دی چې بغیر د حیواناتو د ذبح نه جون نه تېرېږي. هر ملت، یوازې موږ نه، که هغه انګریزان دی او که هغه یهودیان دی او که هغه چینیان دی او که هغه روسیان دی او که بل دی او که بل دی، خامخا. لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي؟ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. وی چې تاسو کله څاروي حلالوئ نو په ښکلې طریقې حلال کړئ، تر دې حده پورې چې چاړه به هم د څاروي په مخ کې نه تېره کړئ. چاړه او چاړه به ورته ښه تېره کړي. ولیورح احدکم ذبیحته زر دمکا، چې چاړه تیری او په زرې پې راکاږي نو دا څاروی به زر حلال شي، وینه به ترې زر توی شي او زر به دمه شي. دا څومره. او بیا چې تر څو په څاروي کې سا وي نو څرمن به ترې نه وباسي، دا ګناه ده. اوس هم بعضې خلک دا قصابان بعضې د کړنه لږ سخت دي، نو چې څنګه څاروی حلال کړي نو لا سا پکې وي چې په څرمن شروع وکړي، دا ګناه ده. یا دا کم چرګان چې تاسو حلالوئ نو چې تر څو پکې سا وي نو څرمن به ترې نه وباسئ، صبر به ورته کړي. مشرکانو د مکې به دا چل کاو چې د ساري نه به مخکې د اوښ نه به قب مخکې پرې کاو، نو وروسته به یې حلالو. وایي دا ترسکوني او د ګډ نه به لم مخکې پرې کاو، نو وروسته به یې حلالو. وایي دا ترسکوني. پیغمبر مبارک سخته منع وکړه، دومره منع وکړه. وایي که دا قب دی د څاروي نه مخکې پرې که دا مردار دی نه به خورئ، پابندي وکړه. ګوره
او که د ساوی نه دی لم مخکې پرېږده د ګډ نه دا مردار دی نه به خورې پته ولګي چې دا مردار دی بیا به څوک دا کار نه کوي بل به یې څه چل کو چرګه به یې ځان ته وتړله او په غشو به یې ویسته په هغې به یې ترې سیسته خوند به یې وله ورکو چې دا غزار به پې وچو چرګ به ټوپونه وال رسول الله مبارک او فرمایل دا ګناه ده بالکل به نه کوې او که په غشو باندې دی یا په ټوپک یا په بل څیز دقسې چرګ وویسته او سار یې ته ویسته مردار ولې مردار دی ظلم دی ګوره حکم یې جاري کو چې څوک دا ظلم نه کوي چې ورته پته ولګي چرګ مرداري کې څه به دا کار کوم او چې کله قربانۍ له د څاروي واغېسته قربانۍ له او د دې څاروي په ګېډه کې بچې وي مخله قربانۍ له مخله ولې دا به حلال کې بچې مفتو کې ضایع شي او برباد شي او د څارو متعلق حضور پاک جمعات کې ناست دی اوښ راغی نیغ را روان دی خلکو وی منې کو وی مې منې کوې فریاد یې راوړی او اوښ چې څنګه راغی رسول الله مبارک ته نو د خپو کې سر کېښود او برغړار یې شروع کړه سترګو نه اوښ کې روانې شوې وی د دې اوښ مالک راولېده ما ته فریاد وکړه مالک یې راوسته وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه کار پې ډېر کې خوراک نه ورکې ډېر یې ستړی کې ډېر یې ستړی کې وی یا د الله رسوله وی داسې به نه کوې ګوره دې ته رحم وه په څارو رحم دې ته وه داسې به نه کوې کار پې کوې خو چې دمی او چې ستړي شي بیا به پې کار نه کوې اوس هم ډېر خلک په دې خصوصا په دې خرو ډېر ظلم کوي او زه اوس خو ټانګې ختمې شو چنګچانې رالې او په خدای چې په خلکو او په خوا په دې اسپو ډېر ظلمونه کول او ابه د تلو نه وه غریبه ستړې به وه او چابک به یې ورته نیولې او هغه د چابک هغه تسمه څه کې په دا لرګي به یې واله اوس خو په الله رحم وکړه چنګچانې راووتې نو خلک د ټانګو نه خلاص شو دا ظلمونه به دې خلکو کول ابه نه تلې که تاسو ورته اوس هم تاسو ګورئ دی او تجربه وکړئ که نه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوې کوئ یا بل کار کوئ او دا غرمه شي تر هغوی دې سترګو ته وګوره اوښکې به دې روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نه شي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق به شي کم بخته نو حضور پاک فرمایي ظلم به نه کوې صحابي ته یې ووایي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مستړې کوه چې دمی کار پې کوه خوراک وله ورکوه دا په څارو رحم تر دې حد پورې ویې فرمایل وایي ما ته الله دوزخ وښو دوزخ و یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې لګیا و چکونه پې لګول په دوزخ کې ښځه سوځئ د الله په حکم پیشو نه سوځئ ښځه سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خو د الله خوښه ده چې کوم شی سوځي او کوم شی نه سوځي نو ښځې باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وه او دا ولې پیشو یې تړلې نه پرېښوده چې ځان له خپل ښکارو کې ځان موړ کړي او نه وله ډوډۍ ورکوله ظلم یې پې کوه پیشو مړه شوه نو الله په هغه پیشو کې راونیوله دوزخ کې پرته و پیشو پې چکونه لګوي ګوره په پیشوګانو به ظلم نه کوي دا بیا زمونږ فقهاو لیکي چې کم پیش یا کم پیشو ظالمه شي ظلم کوي چرګوټي تختی چرګې تختی یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کولی شي او پس سپي به هم ظلم نه کوي ګوره سپي ته څه شی دی لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي و یو ښځه و انتهایي ګناهګاره وه د سپي د برکت نه الله وبخل او جنت ته لاړه څنګه په لاره تلو ډېره زیاته تږې وه په یو ځنګل ورله ځنګل کې کوي چې ویې کتل برقه نشته نو خپله موزه وویستله او په خپلې لوپټې پورې وتړله او موزه ورښکته کړه او اوبې راوویستې ویسکلې چې ویسکلې ویې کتل یو سپی دی او دومره تږې و چې د تندې نه ژبه بار راوتې وه او د کوی د غاړې خټه یې خوړه د تندې نه دوی زر دی ښځې اقا لوپټې پورې موزه وتړله ورښکته یې کړه او اوبې راوویستې و هغه سپی یې سیراب کو الله په هغه عمل د دې ښځې دومره خوشحاله شو چې هغه ګناهګاره ښځه د سپي په سیرابولو الله وبخله او جنت ته یې داخله کړو نو صحابو تپوس کو ان لنا فی البهائم اجرا په دې څاروو په دې کې هم ثواب شته حضور پاک او فرمایل فی کل ذات کبد رطب
اجرن هر جم دی شي چې تو سره ښېګړه کې او احسان کې نو الله بدل اجر درکړي. د بچو پروازو کې بخکار نه کې ولی یو مرغۍ ده او د هغې په جاله کې بچي دی او دا تا ښکار کړه او مړه دې کړه بچي یې مفتو کې لاړل برباد شو غرق شو. ځمکه باندې چې کومه ګیا ده دا به نه سوځي. وګوره که میږي وغیره پکې نو بیا سوځولی شي. بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځوي لیکن که لاندې پکې د میږو سوړي دی او میږي دی دا به نه سوځي. فرمایي یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټک وچلو د میږي څه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایشا به دا سوړي د پاسه چې څومره میږي دی ټوله سوځوي. ممکن ده د هغه مقصد به دا و چې دا د دمې ځای دی د ارام ځای دی. میږي خو داسې نه ځي راشه دا به وسوځو نو د دې خلکو د دمې په ارام ځای کې به میږي نه. حضور پاک فرمایي الله ورته وحی راولېږله وی یو میږي ټک درکه نو په زرګونو میږي چې زما ذکر کوي ما یادوي ادې غونډه سوځو په مې ګوره دا خو د الله ذکر کوي. ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هر شی د الله ذکر کوي تسبیح وایي خو تاسو پې نه پوهېږئ الله پې پوهېږي. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دا د حیواناتو د پاره او د څاروو د پاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم دی. رحم وکړئ په حیواناتو. رسول الله مبارک نهى عن تحریش البهائم. څاروي به نه جنګوي. ډېر خلک یې چرګان جنګوي او داسې مې م لیدي دي ظالمان. یو ځل په دغه ګوندلو دغه علاقه کې یو مدرسه وه هغې کې یو کال له تللی وم د حدیثو درس یې شروع کو نو تللی وم په دغه علاقو کې د دې سپو او د چرګانو د مړزانو د جنګولو ډېر لوی رواج دی. یقین کوه چې ما ورلم یو چرګ او دې نوکانو یې پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبې نوکان ورته لګولي دي خدای چې پسه لګوي مې دا ولې وی دا جنګی دا نوکان تیره دي دې دپاره ساتلی دي چې بل چرګ باندې ټونګه و چې هغه مړ کړي هغه زخمي کړي. چرګان خلک لګیا دی او جنګی او په هغې پیسې ګټي. مړزان خلک لګیا دی او جنګی او په هغې پیسې ګټي. سپي خلک جنګی وینې ته بیږي وینې. یقین وکړه یو ځای سوات ته تللی د مدین کې مې یو ځای کې شپه وه نو موسم یخ و مې هلکه زه بار سملم وی ښه نو سار چې مې مونځ وکړه داسې مې د سیند په غاړه واک کو اوس هلکانو واړه او خرې جنګول دا مې په لومبي ځای ولیدل. یا خدای پاکه اخرې داسې جنګول که د خرو جنګ تاسو نه دی لیدلی چې هغې به چکم لګاو او شا به که چې غرض به شو بل خر خېټې له به یې دواړه پې برغې راوبرول بل به پې چغې والو ناګانه به یې شا کړه چې غرض شوه ما هغه هلکان اوشله خدای به بې خبر خره جنګ اوښان خلک جنګوي. اوښان په دې عربو کې عموما اوښان جنګوي هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړه چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښ هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي دا وې پرځوي چې را وې پرځو دا غړانګه وله لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د پې د پاسه د خپله غړانګه یې ښودي نه یې پرېږدي هله یې پرېږدي چې د هغه نه سوخېږي او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام ګټي. په خدای قسم حضور پاک منع کړی ده ظلم مه کوئ حیواناتو سره. دا خدای دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وجنئ. رحم دا په حیواناتو رحم شو. په غلامانو یې څونه رحم کړي. مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه را روانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو دوه غلامانه وینځې وې. اسلام بندول نشو کولی فتنه جوړېده نو په طریقه دا سیسټم ختمه و. نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره یې داره چې مریی ازاد کړه
خزه ته یو قسم زهار دی وغیرہ مرایه ذات کا دا کارو کې مرایه ذات کا دا کارو کې مرایه ذات کا مطلب دا چې دا مرایه نه ذات شي او پخپل حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وینځوا په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام او رسیدله نو چې په هیڅ د وینځې ساتله خو نو کرو په کور کې دن خدمت په پکاو وینځې به بارم ګرځې دی هر قسمه خدمت کولې شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغه آزاد کړه نکاح په تړله ام المؤمنین ته جوړه کړه مسلمانانو مو د ټول مسلمانانو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ په خیبر کې ونیول شو حضرت صفیہ اوهو چې گرفتار شو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ راغی په مال یو وین زرا کوي ځان له خوخه کا دا صفیہ خوخه کړه صحابه را له حضور پاک ته سیب دا دې څوک ولولي وي خو خپه ده پریشان دا خو زستاسو د سردار د پاره مناسبه ما زکه چې صفیہ پلار دا خیبر دا لوی قوم سردار د صفیہ رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنگ کې پلار مړ شو رور مړ شو خاوند مړ شو نو زما خاوند او پلار او رور مړ شو دړمنه میما او د سردار خلوري مو د سردار خورې په سردار واجب نو زه خوستاسو سردار نه پکاره حضور پاک یې نبی رسول الله بیا چې دیتاو قتل نو وته دحیه ته عزت بلا واخلا او زه صحیح فن پیغمبر علیہ السلام لرال نو ګوره څه چلی وکړه سره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې یهودیه و اوس مسلمانه شوه په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې ته اغېشتی شو هم به کور خدمت کوم به بار خدمت هم به د بازار نه شی راوړو هم به په لارو کوڅو کې وله تل اتل کولو ځکه وینځو به دا سطر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آزاده کړه نکاح ورسره وکړه مهر یې وله مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عایشه بیبي حفصه بیبي و اقص مقام ولا خدای پاک ورکړه د مسلمانانو امور ته جوړه شو دومره عزت وینځله په دې مخې داغ او داغ سور شانته نو چا ورته وی دا سور داغ دی په دې مخ د څه دی وایي چې زه کله واده شوم نو زما خاوند د نجومو ماهر او کهانت کې ماهر نو ما یو خوب ولیده ما وی یو سپومې د مدینې نه اوچته شوه او د اسمان دی نیمې ته ورسېده او سپومې زما غېږ کې را پرېوته نو ما مې خاوند ته الوی چې خاوند دغسې خوب مې ولیده وی هغه لاس اوچت کو مضبوطه څپېړی را کړه دا مخ مې هغې سره سور شوی او ما ته څه وی وی ما ته وی چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه جوړ یې نه ور هغه پوه شو چې د صفیې په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم او بنې خو یو بل سره کله جګړې هم کوي نو یو ځل ورته حضرت حفصې وی ته یهودیه یهودنې نو چې دا حضور پاک راغی نو ژړلې وی ولې ژاړې وی حفصې راته دا خبره کړې خیر بنې یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک په هغې غصه شو او څه وی ورته وی اتق الله یا حفصه حفصې د خدای نه ویرېږي داسې بیا ونه وی او وی تا ته وایي چې د یهودي لورې وی او دی راته ویلي دي وی حفصې ته ووایه چې زه د پیغمبر لورې ما چې حضرت موسی دی نو څه او تلنم پیغمبرو چې حضرت هارون دی ته وښایه ما ته ستا پلار څوک و پیغمبر دی په پلارانو کې تېر شوی دی په ترونو کې تېر شوی دی یعنې وینځو له رسول الله مبارک څومره لوی مقام ورکړ په حنین کې جنگ وشو او مالونه ونیول او وینځم په قبضه کې رالی حضور پاک له یو صحابي راغی وی صاحب په دې وینځو کې یو جینۍ ده او زه ستاسو د پیغمبر خور یم وی زما خور څه کوي زه خو د مور و پلار نه دقه یو پی دی زما خور خو نشته څه ویم خو هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم پیری ولې پیری وستا ورته یې وی ته څوک یې وی زه ستا خور یم زما خور بچی نشته زه د مور و پلار نه دقه یک تنها پی دی وی ښه خور دې نشته وی نه وی حلیمه دې څه وه وی هغه مې رضاعي پی والا مور وه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو
او نخره تو خیم وی ما تا لوبې کولې ته ماشوم مې مونږ کره د ما د مور پیدې خوړل نو ما تا به لوبې کولې بار تم ماشوم یو زم ماشوم او ما وی دې لاس ته مې وګورې یو ځل مې د سره سروانې وکړه نو تا را باندې چک ولګاو نو ستا د غاښونو مبارکو داغ اوس هم زما په دې لاس پروت دی نو حضور پاک وژړل هغه زړې خبرې ور یادې شي سترګو مبارکې کې اوښکې راغلې صحابو ته وی ور دا وین دي غلامان خو د ټولو شریک دي وی که خوښه مې دا جینۍ دا زما رضاعي خور ده ما د دې د مور پیس کلی دی د ماشوم دوی کره مې 2 کاله څه د پاسه وخت تیر کړی دی دا مې زما ستاسو د پیغمبر خور ده نو ازادوی نه ګوره رحم دې ته حالانکه یو وینځه او په بلو پیسو خرڅېدله صحابو کمال تا ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم او صحابه کرامو کې مغه رحم راغلی هغې څه کوي د هغې شیما د وجې نه د هغې د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځي په سوونو غونډې ازاد کړل الله ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین داسې پیغمبر څومره رحم اړه کې رحم وجود رحم خله د رحم لاس کې رحم خپو کې رحم یو خبره ده صحابو ته دا ذکرې دي لیکن رحماء بینهم اشداء علی الكفار رحماء بینهم فکافر سختو بیا او دا غي بده یو مثال دل درکمه خرحم دل ډاکټر دی خرحم دل یو سرجن دی ډیر رحم دل دی او اغلط تا پلار بوت او دا غ پلار ګوته باندې کینسر دی دغه ډاکټر سوی وی دا ګوته به پرې کو کدا نه پرې کې نو دا رو دا کینسر خپې ته دی بیا د خپې نه ټول وجود ته دی نو 2-3 میاشتې کې بری پلار مړی نو سبا کو نو هغه زوی متوي ډاکټر صاحب بچ وجود جون دی بچ کیږي نو دا ګوته ته پرې کا نو لکه پرې کوي که نه پرې کوي اپریشن وشو چې نور وجود بچي د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوتې کینسر دی دا کینسر نو رحم با پا دی نور مسلمانانو کے پا کائناتو با کے پا اونو با کے پا بوٹو با کے پا دی نور وجود تی رحم کے نو دا کینسر گوتا با پرے کے پا دی نور وجود تی رحم کے دا کینسر اندام با پرے کے نو پا دی طولو مسلمانانو کائناتو اونو بوٹو مارغانو چی رحم کے پا فرشتو پا دی طولو چی رحم کے نو دا کینسر چی کافران دی دا بلر کے بیا دا کینسر دی ولی کدا دی لر نکلل او دا کفر رو زیاد شو قیامت براشی چه قیامت راغی اونیم لالی تبا شوی میگیم تبا شو چرن پرنم تبا شو او پا دریاب کے کبانم تبا شو او فرشتیم لالی اسمانون ازمکیم لالی دا کینسر دی کینسر بلر کے امغی سرم اللہ پاک پیغمبر تا گورا رحم تا وی پا جنگ کے که خزا دا دشمنی نبا وجنی که ټوپک وسره بیا وجلی شي او که ټوپک وسره نو ښځې د کافرو به نه وجنه بوډاګان به هم نه وجنه د دشمن بوډا که ټوپک بیا وجلی شي او د دشمن مذهبي مشران مولایان به هم نه وجنه که ټوپک ورسره نو بیا وجلی شي ساجب په کافرو رحم او بیا هم سوی وی که جزیه در کولو ټکس در کاو ټیکس دا چې ستا د مسلمانانو طاقت منم بس نو پرېږده بیا مې موجنه ټیکس درکوي جزیه درکوي ستا د حکومت چې کوم قانون دی هغه مني غږ به م ورته نه کوې بیا سوی بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا چې ټیکس درکوي او ستا د قانون مني نو داغي مال ستا د مال پشانته شو او داغي وینه ستا د وینې پشانته شو غږ به نه کوي دا په کافر رحم شو که نه شي غږ به م ورته نه بیا هغوی که خپل عبادت خانه جوړی غږ به م ورته نه کوي که په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت کوي غږ به م ورته نه کوي خیر و خلاص دې ته سیبه رحم وای مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو اسی رښتیا ویم زمونږ پړه کې شته یو بل سره رحم نه 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 پیغمبر په کافر رحم وکړه بوډا یې مه وجنه ته خو بوډا نه پېژنې
پیغمبر په کافر رحم وکا خزه مو وجنا ته خو خدام نه پرې دی وجنه ول پیغمبر وای دا اغوی عبادت والا مشران به نه وجنه ته خو عبادت والا مولیانم نه پرې بس ته بس نن مسلمان لګیا دی مسلمان وجه نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینه توې نن مسلمان لګیا دی د مسلمان عزت علی نن مسلمان لګیا دی مسلمان بی عزت کوي کنزیه نن مسلمان لګیا دی مسلمان مال خوري دا رحم دی نن مسلمان لګیا دی مسلمان لور تختی نن مسلمان لګیا دی مسلمان بچی تختی نن مسلمان لګیا دی مسلمان گاڑی په خبر کې ودرې ټاسن تختی موټر سایکل په ټاسه دنه تختی دا څوک دی دا د هندستان نه د شړې هندونه دی راغلي دا مسلمان زما د خبره مقصد دا نه دی چې پیسې درته وکم او ته به ډېره ښکلې واقع راته بیان کړه مقصد دا چې په دې عمل وکړو سیرت بیانول مقصد څه دی چې د پیغمبر علیه السلام طریقه خپله کو په هغې باندې عمل وکړو ای مسلمان رحم وکړه په مسلمان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء اسمان والا ذات به تا باندې رحم وکړي الراحمون يرحمهم الرحمن چې ته رحم په مسلمان کې رحمان به پتا رحم کوي که ته رحم نه کوي والله که در باندې رحم وکړي قسم مې راته وکړه دا مو چې ډوډۍ راکوي ډوډۍ خو ته دغه ته مچې د زهر ډوډۍ خو ته سپي ته مچې ډوډۍ خو ته په پنجره کې مږې ته مې ږدې هغه د مږې د نیبو دپارې دا ډوډۍ چې تاله درکوي سره د ظلم او سره د ګناه دا ستا پکړ دې په دې دې رانیسي پوهېږې نه ته وایې که دا نعمت دی مږې ته چې پنجره کې ډوډۍ کېږي نعمت نی خوشبویی مزیداری مګه ولا سوړي نم روزي لیکن هغه نعمت نه هغه د مګي د نیولو دي خو زه خو جذباتي مزري نسمه الله جذباتي نه دي زر نیول نه کوي په قلار نیول کوي او چې کله ودی سي والله کې ته څوک بیا خلاصول شي رحم کم دی نن چې پلار بوډا شو زه په رحم نه کوي مور چې بوډا شه قسم په خدای ځامن وته چې ترسو ولا کار کوي او خدمت ولا کوي د مزدور په شان ته نو بابا 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 بے او که بابا او بے د کار نه پرې وتل ختم کنزیه رټیه ډېر مې دا سیولیدل چې پلار کنزي ډېر مې دا سیولیدل چې مور کنزي ډېر مې دا سیولیدل چې مشر رور کنزي نو معاشره ده موږ ته پته نه رسل رحم په بچو رحم کم دی تا چې بچی په ګناه ورسر کو والله ظلم ورسره کې دا رحم نه دی تا چې بچی په حرام ورسر کو تا چې بچی غلا ته وېسته تا په بچی باندې پړې ورواچه وغه ارسو ګناه کوي قسم په خدای دا ظلم کوي په دې سره دا رحم نه لري ته دوزخ ته ورغورځي ته د خدای دشمنی ته ورغورځي ته د خدای غضب ته ورغورځي نو د خدای مقابله ستاسو وی کولی شي ته کولی شي رحم کوم په بچی رحم دا چې عبادت په وکا رحم دا چې مونږ ورته وخایا رحم دا چې د غلا نه بچکا رحم دا چې د خدای او د پیغمبر د دشمنی نه بچکا دا خو رحم نه چې ته په ګناه ورسر کې دا خو ته ظلم کې دی بچی سبا چې مړ شو قبر کې به ډنډې به وته نیولې اور به بلیږي ذکر تر زوی یو ګوتا چلاوله او یو معمولی غوندې تیلې وته ورته کا نو زوی باندې دومره ټوکونه نه وی لکه څنګه چې ته ټوکونه وې نو پټې ورته نشي ټینګې او د دوزخ ورته ورلړکه حضور پاک سو رحم والا ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر رسول الله مبارک زما استاد پر نمونه ده هغه سره پر رحمت ځان کې برحم پیدا کوي د شپې بلار چې پر دې بوساړه راوچته کې ورو بیاله رحم دی چې غریب راشي او خپل بوساړې ته ورړ به سوي مزدور نغلا کې آی هاي مړه مزدور باندې چې کارو کې پیسې ورکړي څوک سبا راشه بل اور دراشه سبا راشه بل اور دراشه ای ظالم د مزدور د خولینه چې کوم خوله وته پیسې په غټلې په خدای قسم حضور پاک فرمای اے رحمت والا پیغمبر سوی اجر ورکه چې خوله نیو چولا ورک والد سے میں خدای پاک وبخي غسنا کو ډېر سخت انتہائی دا غصیب لمبا وا دا سے ولا لکن لیکن مزدور چې بکار کو هر ماخام میں مزدور له پیسې ورکړي ا مزدورانو به وتوي دادا به وتوي دادا مونږ له مرا کورانه لګي په نه وی پیغمبر فرمایي چې خولې نیو چا ورکاو ما ذکر به پیسې ورکړي ای به مرا کا دادا به وتوي دارانه لګي غونډه اپتا پسرا کا میاش پسرا کا وی بل چا سره کېده
مانع والے دا دې ځمکه وه او خرڅ یې کړه په 1800 روپۍ هغه زمانه کې جرم 1800 او یو بل سړی ورپسې راغی نوم یې د تنالب هغه وی ځمکه دې خرڅه کړه وی لا خرڅه کړې مې نه خو جبه مې کړې پسو وی په 1800 وی زه به 2400 درکړم هغه زمانه کې صاحبه په او یو په 15 روپۍ توله سره زرو سوچ کوا څونه پیسې ورکولې وی نه ما جبه کړې وی تا خلا جوړه نه ده کړې انتقال نه دی شوی پیسې دې نه دي ورکړې ځمکه هم لږه نه ده اتلس جربه ده بلا پیسې نغدې در کومه په دې جبه به توالد سے مې ګوته کېښوده وی دا مې کړې ده دا جبه مې کړې نو زه چې د پلار دپاره دعا کوم که نه په خدای قسم زه دا ویم الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دی دړه نه صادق په خولې رښتونی هر څه به یې وی سړی به یې کنځه ورټم په خولې یو ځل ورته چا وي یو خبره راته کوم چاته یې مه وایه وی زما څه کار دی ویم به داسې خبره ما ته مه کوه چې ته زه به ټینشن کې پروت یم چې چاته نه ویم ستا دپاره به زه سوچونه کومه نه نشم کولی که د وینا خبره ی نو راته یې وکړه که د نه وینا چې ما ته ونه کې خامخا به یې وی داسې یو عجیبه سړی مې زړه نه صادق انسان علم یې خوښ و په خدای چې علم یې خوښ جبه به یې وکړه جبه به وه من دنه مزدور غریب مړه دا بټیارانو سره څونه ظلمونه خلک کوي دیک پې پوخ کې پیسې نه ورکوي دا اور باندې ودرېدل اسان کار دی پخوا به د نایانو غریبانانو خدمت کو او خلکو به غله ورکوله جوار غنم به یې ورکول ګوړه به یې ورکوله خشاکونه به یې ورکول اوس هغه هم نه ورکوي پیسې هم نه ورکوي ګلکار مزدور د لسار نه ماښامه پورې لګیا د خدمتو کې اسان کار دی پیسې نه ورکوي ونیسي دی دا ونیسه هلکه د ده نه پیسې نیسې د خنزیر غوښه خورې د هغه ماشومان بچي دي څه ظلم کې وروڼو واورئ زما چې څومره مقتدیان یې مخامخ مې اورئ او که بار یې اورئ په کیسټ یې اورئ ظلم به نه کوې رحم به کوې د پیغمبر مبارک په طریقه مه پټوئ پردو پیسو ته سترګې چې ته لاړ شې او پردی بوساړه دی او هغه مزدور کار دی هغه په اجاره ځمکه نیولې ده او په نیمکاره ده او هغه دې بوساړې ته وګوري دا غړه به څونه دړ کړي ولې الله دا نه او بله ظلم څه دی واورئ بل ظلم هم واورئ که نه بل ظلم لاړ شي نو غنم وله غونډو سوځئ سخ کال دا لوبې شوي بوساړو له وله تیل واچئ بوساړې وله وسوځئ ظالم غله دې زور ورنکه الله دې په خپل زړه کې الله سره دې زیاتې وکړه دا غله چا پیدا کړې ده انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي او زرغونتیا الله کړې ده نو د مخلوق غله دې وسوځوله نو تا به خدای دې غلې پسې ړوند کړ نه کي تا دا ساروګه یو بوسه سوځول نو تا به خدای ړوند کړ نه کي دا د رسول الله مبارک د رحم خبرې دې دپاره دي چې موږ ته عبرت والو موږ ته فایده والو نو د دواړو جهانو مبارک سردار په غلامانو په وینځو رحم کړی دی چې دوه رونه دې واغېستل غلامان او ماشومان دي دا به د یو بل نه بیلی حضرت علی له رسول الله مبارک یو 2 لکان ورکړي غلامانو بل یې تپوس وکړه علي هغه یو پکې څه شو ویا خو مې خرڅ کړه هله ورشه را واپس کا دا خو د ضرورو دی به هغه پسې خپوي ابده پسې خپوي شبه واپس دا به نه کوي مور او بچې دي او په قید و بند کې دي او غلامان دې واغېستل نو دا به د یو بل نه جدا کې د مور نه چې بچیو شو کو الله به څه او یا زادوي په یو سیز کې آزادول کوي مریان پابندي نشو لګولې معاشره داسې و چې جنجال جوړېد هلته کافر هم هغوی سره مو مسلمانانو سره مو نورورې په طریقه دا شی ختمو څنګه چې دا آزاد کې شابه آزاد کې چې یو غلام د آزاد که حضور پاک څه فرمایي دا هغه ټول اندامونه تا آزاد کړل ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د اور نه آزاد کړي حتی دا هغه خاص اندام هم تا آزاد که نو ستا خاص اندام باندې چې څومره ګناهونه کړي دي اب هم خدای آزاد کړي دا ترغیبات
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. در ربیع الاول د میاشتې په مناسبت 13 جمعه مې یو خبره کړې وه خو نیمګړې پاتې وه او هغه مې د حضور پاک د رحمت متعلق کړې وه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق د پاره رحمت را لېږلی. زمونږ اکثر د نعتخوانان حضرات دا آیت ډېر وایي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.